वर्कर से दूर है, भागा हुआ है। मैं ऐलान करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार चाहे एमएनए रहा हो या वजीर आला रहा हो, वो टिकट से महरूम होगा। ये है फजल हकीम खड़ा है, जुनेद खान खड़ा है, इमरान सईद खड़ा है। सुने मेरे साथ बाजावड़कर शहीजादा। आखिरी बात, 8 फरवरी योमे हिसाब होगा। 8 फरवरी योमे इत्तेसाब होगा। और सुन लो इस्लामाबाद के हुक्मरानों, लाइट उठा लो, आखिरी सीन है। खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान खान के साथ है। 8 फरवरी तमाम की अबरतनाक शिकस्त का दिन है। मराशिद प्लीज, आज जाने से पहले 4 नारे लगाने हैं, जवाब दोगे? सबका जवाब ऐसा दो कि मैं आपको न कहूं कि जोर से जवाब दे। इमरान खान, जोर से इमरान खान, पीटीआई, पाक फौज, शोहदाए पाक फौज, इमरान खान, पीटीआई। हम खान साहब ऐद करते हैं, आपका कोई बात भी क्या करेगा सुने तो खुदा की कसम हम पाकिस्तान में फील्ड में बेल्ट बॉक्स में वो इंतकाम लेंगे कि दुनिया याद रखेगी। आपकी बेगुनाही को कौम खिराज तहसीन पेश करती है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, शोहदाए पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान इंसाफ तहसील गलकोट, तहसील शरीफगंज, तहसील लरजम और जगियारा वर्कर शुक्रिया अदा को बड़े गण शमूलियत को बड़े वर्कर कन्वेंशन की और दिन बाला वर्कर कन्वेंशन नन वर्करान साबित का जरगुन तादाद की पदी सड़क इलाका वर्कर कन्वेंशन वशो आया कदा वर्कर कन्वेंशन जमंगा का स्टेडियम के या पवाड़े के बाला अब इंशाअल्लाह PK11, PK13 और PK12 और NF5 इंशाअल्लाह दाल इमरान खान जोड़े कनम वर्करान वाचवल दरबियात वर्करान लेला मनना मलक इब्राहिम नाजिम से सही दरन हाँ फजल कईम शब्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डेरा मनना बिद मुराद तासो बदन तकला तक बानी अव्वल तासो द केंद्रीय पर जरिया बानी बचमन چې موږ ورته ګوري چې کومه د پیپل پارټي یو جلسه شو چې هغه ته د ضلعي چې څومره انتظامی او ټوټل پروتوکول هغه ته ملاو او نن د الله تعالی په فضل سره بغیر د بریانۍ نه بغیر د پیسو نه چې د پاکستان تحریک انصاف کوم دا ټایګر دی دیو راوتی یو د کنونشن کامیاب کو سار چې موږ د کور نه راوتی و چې کم زمونږ څنګه جبر او ظلم روانو چې کوم سکیورټي من تر تاول واکه موږ زمونږ علاقې سیل کړو ناغي
باوجود هم د الله تعالی فضل او کرم دی چې دا کنونشن کامیاب شو. دا د پاکستان تحریک انصاف جیت دی ان شاء الله تعالی. په 8 فروری باندې به د پاکستان تحریک انصاف گونج په پوره دنیا کې وي او عمران خان به د دې ملک نن د ډېر خلکو دا فیصله وکړه چې کوم د رکاوټونو باوجود چې په هر ځای کې هغو ته رکاوټونو باوجود هم دلته کوم تعداد راغی کوم سټنس شو نو زه دا نه ویل غواړم چې یاره دا به دا خلک په خپله فیصله وکړي. پاکستان تحریک انصاف ګټله او د هغې د ختمولو کوشش چوچا هم کړی دی هغو بېلله خو صرف اعلان پاتې دی اعلان به کېږي ان شاء الله تعالی. د دې نه بعد چې زمونږ کوم اکټیویټیز دی به موږ کوو. زه د تحصیلي شرینګل ورکر د تحصیلي کلکوټ ورکر د دیربالا ورکر د خراج تحصیل پیش کوم چې پر سرو سکروټو باندې چې تاسو نن کم کامیاب کړی د کنونشن نو تاسو د خراج تحصیل وړي او ان شاء الله تعالی چې څه ځای کې د عمران خان لپاره قرباني نو د هغې نه به موږ شاته کېږو نه. دا زموږ عزم دی دا زموږ اراده ده تر هغې پورې تر څو پورې چې عمران خان وزیر اعظم نه جوړ شوی ځکه چې سوچ د عمران خان دی چې اکثریت د عمران خان دی او د هغې په لار کې رکاوټونه جوړېږي نو داسې موږ نه کوو. دا زموږ ملک دی موږ پر امن خلک یو زموږ لیډر پر امن دی موږ یې د پر امن احتجاج کال ورکړی او هغې په باوجود هم زموږ په ورکر چې کوم فایرنګ وشو کوم لاټي چارج وشو نو دا نه په اسرائیل کې شته نه په بل ملک کې شته په پاکستان په تاریخ کې لاول موږ دا یینو. زه هغه خلکو ته وایم چې دا رکاوټونه څوک جوړوي په پاکستان رحم وکړئ د پاکستان په خلکو رحم وکړئ او هغه سړی پرېږدئ چې څنګه د پاکستان عوام ولاړ دي څوک د پاکستان عوام هغه خوښوي که تاسو کټپوت دې راولئ نو بار دنیا یې هم درسره نه تسلیموي او دا خو درته پته ده چې IMF ته قرض نه درکوي ځکه بیا به راته وایي عمران خان له لاړ شي نو د هغه په خپل کې به پراته وي نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې عمران خان پرېږدئ او د عوامو د شفاف الیکشن چې کوم دا زموږ ډیمانډ دی د هغې یو موږ ته یو پلیټفارم پرووایډ کړي چې د پاکستان عوام خپله فیصله وکړي چې څوک هم راولي نو دا به د پاکستان عوام راولي فیصله به د پاکستان عوام کوي طاقتور خلک به نه کوي ادارې به نه کوي دا به د پاکستان عوام کوي. د پاکستان تحریک انصاف ورکر دیربالا شیر افضل مروت گل ظفر اور جنید اکبر ریحان زیب تاسو ته د سور سلام پیش کوم او بیا د دیربالا چې څومره هم ورکر دي زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم دغه شان حوصلې بلند ساتئ انشاءالله جیت به ستاسو مقدر جوړوي. ډېره زیاته مننه فضل قیوم یوسفزی ډېره ښکلې خبرې محمد زاده وردګ راغی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني حمید مراد صاحب ستاسو د چینل او ستاسو دغه ډېره مهرباني شکریه. لیدونکو نن چې تاسو ګورئ نو دلته په دې ځای کې باندې د پاکستان تحریک انصاف د ورکر کنونشن انعقاد شوی و چې د هغې ته د میلمه مروت صاحب تاسو ولیدل چې یاره د پاکستان تحریک انصاف کارکونان او ورکران په ډېر لوی تعداد باندې چې کوم دی نو دلته فینډال ته رارسېدلي وو باوجود د دې چې یاره نن په هر ځای کې چې کومې ناکې لګېدلې وې کومه روډونه بلاک شوي وو کوم خلک یې چې کوم دی نو مو لیکلی وو دا به د یو په زه به ویم چې دا به د دې درې دومره خلک به خو چوکې دلته چې کوم دی نو خلک یې په لارو کې ودرولي وو ناکې لګولې وې او بیا تاسو ته معلوم هم ده چې یاره دغه په مقام باندې د چونکې اتن په مقام باندې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو باندې فایر هم شوی دی او هغې کې څه کسان هم زخمیان شوي دي لہذا مونږ د دې خبرې مذمت هم کوو او دا ادارو ته او دغه خلکو ته دا عاجزانه ریکویسټ هم کوو چې مونږ یو شانتې پاکستان یو مونږ یو شانتې محب وطن یو د دې خاورې اوسېدونکي یو د دې خاورې باشندګان یو په مینه کې په زړه کې د دې خاورې د دې ملک او د دې علاقې مینه ده د دې ورکر مینه ده راسره نو زه دا وایم چې یاره د دې نه مخکې په دیربالا کې د پیپلز پارټۍ چیرمن راغلی او هغې ورکر کنونشن کړی او نور ورکر کنونشن شوي دي او هغې ته چې کوم دی نو دیو دغه ورکوو سیفټي ورکوله هغې ته چې کوم دی نو دغه ورکوو او زمونږ پاکستان کارکونانو باندې چې کوم دی نو په هغې باندې فایر کوو لہذا په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف کارکونه ورکر ډېر دغه شوی دی غوسه کې دی او مایوسه شوی دی انشاءالله مایوسه کېږو به نه مونږ به د دې خپلې خاورې خدمت د دې خپلې علاقې خدمت داسې کوو په هر یو لاره کې چې سخته نه وي په هر یو لاره کې چې تکلیف نه وي راغلی هغه لاره هغه دغه لاره نه وي د کامیابېدو انشاءالله د دې باوجود به انشاءالله په دیربالا کې او په ټول پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ډېره مننه شکریه تھینک یو محمد زاده وردګ صاحب ډېره مننه. تاسو وینئ کتونکو راځه راکوشه لږ دا تاسو وینئ چې هر طرف ته چې کوم ټریفک دی
نو دا اوس بالکل ورکر کنونشن ډېر په ښه طریقه باندې سرته ورسېدو. الله دې وکړي چې دا خلک ورو کور ته ورسي او دې کې نور عوام بیا کم ټریفک چې دی هغو ته ډېره مننه کتونکو. ویډیو چا کتلي نیټورک د وجې نه بار بار کټ کېده، معذرت غواړو، مخې ته شیر کړي. ډېره مننه.